وی تاسو بازار کې ګرځئ جمعه ته لاړ شئ هلته د نبي کریم صلی الله علیه وسلم وراثت تقسیمیږي نه هغه ملګري چې کله مسجد ته راله نه هلته په جمعات کې د دین خبرې کېدې وی موږ هلته څه ونلو د کوم وراثت چې کوم د کوم میراث تقسیمېدو وی هلته تاسو د الله رب العالمین د دین خبره وانه اورېده انبیای کرام چې د دنیا نه ځي نه هغې وروسته مال و متاع جیداد کرنسي دولت نه پرېږدي هغې د الله رب العالمین دین څخه پرېږدي نو محترم ورونو په دې موقع باندې مختصر ځان ته نصیحت او د خپل ملګرو ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله هجرت وکړو د مکې نه لاړ مدینې ته په مدینه کې اولنی مجلس مقرروي په دې کې انصار صحابه کرام ناست دي مهاجرین به کې ناست دي سبا کې هغه خلک دی چې اسلام هم نه قبول کړی په دغه موقع باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اولنی مجلس او بنیاد دی یو څلور خبرې انتهایی قیمتي وکړې عبدالله بن سلام رضی الله تعالی عنہ روایت ده چې د الله نبی فرمایل یا ایها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام اے خلکو سلام عام کئ ټول لپاره اعلان وکړو ټول خلکو ته اعلان دی یا ایها الناس اے خلکو افشوا السلام سلام عام کئ واطعموا الطعام ایو بل طعام ورکئ په یو بل باندې شفقت وکئ د یو بل خیال وساتئ وصل الارحام او صل رحمي قائمه کئ د یو بل سره خفګانونه مه کوئ د یو بل سره تنازعې مه کوئ جګړې مه کوئ تاسو وکئ صله رحمي قائمه کئ زما عزتمند ورونو نن زموږ په دې معاشره کې دومره زیات کمی دی چې نن د ګاونډي خیال نه ساتي مشر د کشر خیال نه ساتي رشته دار د رشتهدارۍ خیال نه ساتي په معمولي څیزونو باندې نن د یو بل وینه تویوي په دې هفته کې تاسو ولدو زموږ په دې ډیویژن کې په یو علاقه کې په 3 فوټه ځای باندې 15 کسان وینې په هغې کې توی شوې موږ په خپله باندې بله شپه هلته لاړو تعزیت ته هغه کوم ځای هم چې ولدو هغه کوم حالات هم چې ولدو انتهایی افسوس راله راغی چې دا خلک د الله رب العالمین د دین نه څومره ناخبره دی څومره د دین نه لرېوالی دی چې نن په 3 فوټه لار باندې په 3 فوټه په خاوره باندې نن د یو بل وینې خلک تویوي او دا سوچ نشته چې اسلام خو موږ ته دا ښودلی دي چې د یو بل خیال ساتل پکار دي د الله نبي څه وویلو چې تاسو صله رحمي قایمه کوئ او څلورمه خبره ورته دا وکړه چې تاسو د شپې قیام وکئ د شپې الله ته راپاڅئ د رب العالمین عبادت او بندګي وکئ چې د شپې قیام هم وکړو دا څلور کارونه په خپل عمل کې راوستو سلام هم عام کو یو بل هم طعام ورکو صله رحمي هم قایمه کړه د شپې قیام هم وکړو د الله نبي فرمایل تدخل الجنة بالسلام زید الله رب العالمین جنت ته داخل شي په سلامتیا سره زما محترم ورونو نن پکار د نن د نننۍ شپې چې دي د کال منګي شپې دي سړی په خوب باندې تنګ شي ډډې په ډډې کېږي په هغې کې بعضې خوش قسمته خلک دی چې الله رب العالمین توفیق ورکړي چې هغه د شپې راپاسي عبادت وکړي دعاګانې وغواړي د ځان دپاره د والدینو دپاره د رشتهدارو دپاره د معاشرې د اصلاح د کولو دپاره د امت مسلمه دپاره د غزه د مسلمانانو دپاره د کشمیر د مسلمانانو دپاره
دعاګانې وغواړي او هغه څه احساس دا پیدا شي یا الله دا شپه ما په نرمه ګرمه بستر کې تېره کړه بېګانه چې سملاستم خوراک مې وکړو سکاک مې وکړو او د هغې نه بعد یا په بستره کې یا په کمبل کې یا په طلایي باندې یا په قوم باندې یا الله ما خو نرمه ګرمه شپه تېره کړه خو نن د غزه هغه بچي چې هغه نن اوبو په ډنډانو کې پراته دي هغه خلک چې نن بې کوره او نن بې ګوره کفن پراته دي هغې علاج معالجې مسلې دي ډېر په مشکل مرحلو کې دي هغه خلک چې نن د اسلام د دفاع لپاره هغوی جنګونه کوي د هغوی کورونه وران شو د هغوی هر څه چې کوم دی وران شو د هغې لپاره دعاګانې کوي او د هغه مشرانو دپاره دعاګانې کوي څو ورځې مخکې چې هغه د فلسطین د غزه عظیم مجاهد یحیی الله د شهادت د تمام مجاهدینو د تمام شهدا او شهادتونه قبول کړي چې کله هغه شهید شو د هغې نه بعد د هغه پوسټ مارټم کېږي ډاکټران د هغې رپورټ څه ورکوي 72 घंटे دې څخه راس کاک نه کړی 72 घंटे د اسرائیل د درنده فوج مخالف د هغې درنده فوج خلاف جنګېدونکی کس 72 घंटे نهارې تېرې کړې خو انشاءالله د جنت میلمه جوړ شو زما محترم ورونه عرض دا دی چې د شپې را پاڅېدل لمونځ کول دعاګانې غوښتل په دې وخت د فتنو دور دی د فتنو په دې دور کې د خپلو بچو دپاره د خپل اهل دپاره د خپل پوتشدو دپاره د خپل ژوندو دپاره د خپل کلیوالو دپاره د خپل علاقې دپاره څه کول دعاګانې غوښتل الله رب العالمین دې په دې حدیث باندې مالا او اورېدونکو له الله رب العالمین د عمل کولو توفیق ورکړي و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین